تعمیرات شروع دي او ډیره زیاته کافي خرچه پر رسي. هغه دپاره توري قوم تعاون و مدد هم جاری دی. د کې اول پورشن چې کوم لون دی تخنه و هغه کمپلیټ شوي دی چې هغه باندې کروړو مد کې خرچه راغلی دی. نو دې دپاره مختلفو طریقو سره د فنډینګ شروع دی. یو چې کومه مشوره و هغه همدا وه چې دا روډ باندې مو کسان تیریږي خاص کر بهر ملکو ته کوم مسافران چې یا بهر شهرو ته بیماران مختلف هغه کې نو هغوی پیسه چې مختلفو ځایو دپاره ټول ځایونه مو دپاره محترم دي خو مرکز مو دپاره ټولو نه مقدم دی اول حیثیت لري. مرکز مضبوط وي مو ټول اوسې مضبوط و تورای قوم ورپسې مضبوط وي. هغه دپاره دالتې سره په سره اګرې سره یو کاټ پروګرام واچولی شو پرده ولګېده باقاعده مو څوره مسافرین دي څوره تورای قوم د هغه نه برپور التماس کوو څه هغوی د خپل مدد چاهی هغه صدقې مد کې وي ناظر وي چنده وي هغوی دلته چوای شي او تاسو دا پیسه یقینا تاسو ته پاته دی چې مرکز کې خرج کیږي او دې باندې منبرګاه مسجد څوره تعمیرات دي هغه به په کیږي انشاءالله تاسو پیسه به ډېر ښه ځای کې استعمالیږي او دا چې کومه د فیډریشن او پاسدار او نگرانۍ کې انجمن نگرانۍ کې به دلته دغه کارت چولی وي تاسو دا پیسه به انشاءالله مرکز تعمیراتو دپاره مرکز جوړولو دپاره خرج کیږي انشاءالله دغه مستقل پروګرام دی انشاءالله مو امید لرو انشاءالله تاسو خپله صدقه نور شي نو بدلته چوئ لکه څنګه مولا فرمان هم دی چې انسان څه صدقه وچي او یا قسم ته بلوانې مصیبتونه افات او بلیات انسان نه رفع او دفع کیږي. پروردگار عالم دی مو ټولو مسافرینو سفر محفوظ کی انشاءالله او ټول د پروردگار عالم سلامت وساتي. څوره بیماران دي پروردگار د هغوی ته صحت کامله نصیب وګرځوي او پروردگار د مو ټولو ته توفیق راکړي چې مرکز جوړولو کې ټول خپله حصہ واچو انشاءالله. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه مو خیال هغه وویله مو ټول قوم ته داسې عرض لرو دغه ځای نه چې مو ډېر سوچ سمج سره داسې پروګرام وچلولو چې کوم مرکز کې منبرګاه کې کار روان دی. تاسو ته معلومه دی چې تخنې چات واچولی شو اوسه پورې تقریبا 10 کروڑ روپۍ خرچه هغه باندې وشوه. دا ډېره زیاته خرچه کیدونکې دی. مخکې مو امید دی خپل قوم نه چې مو داسې قوم دی چې انشاءالله یو مواسکیا دو ورسته نه دی پاتې. دا مرکز به جوړیږي مضبوط به جوړیږي. کله مرکز مضبوط دا مو د بقا ضمانت دی. مو ټول امیدونه مرکز پسې دي دی وجې نه مو مین روډ باندې د اګرې سرپ له سره چې دا ځای داسې مو هر لحاظ سره ولیدو چې دا یو موضوع ځای دی مضبوط ځای دی. دغه ځای کې مو پرده ولګوله مو خپل سیستم دلته روان کو د کار خیر چنده صدقات خیرات نظرات هغه دپاره مو دلته پروګرام روان کړو. دلته به باقاعده طریقه کار په مطابق پاسدار پاډیشن هغه به دلته موجود وي صوبایي به رسي مخامه پورې بلکې که ضرورت روغو مخامه به یو کاس وي سبا نسته به دلته کاټ اچولی شوی مو پرده ولګوله نشان ما ولګولو څوره مسافران سی یا د علاقې خلک سی دغه ځای باندې مو ټولو نه امید دی صحیح دی هر ځای کې د چنده کیږي هر یو ځای ته خو مرکز داسې دی چې مرکز دا چېرته یو ځای پسې نه دی منصوب یوې علاقې پسې دا څه څوره کورمې کې چوک اوسېږي مرکز یا ټولو دی. کله مرکز مضبوط دی مرکز کې مطلب دی چې کار روان دی د مضبوطۍ دپاره هر چا ته خپلې حصې چول ورکې پکار دي. ویلې د مو د زندګۍ د بقا ضمانت مرکز دی. مرکز څه کله مضبوط مو ټول مضبوط مو امید لرو چې انشاءالله څوره قوم دی دغې لارې باندې تیریږي هغه به مرکز دپاره سوچ کوي مرکز دپاره به خپل صدقات نظرات عطیات پیشوي. نو مو انشاءالله امید دی جمعې کې بعد باندې خبرې هغه صاحب هغوی کوي مو به وخت په وخت کوو چې چوک ویلي نه دي هغوی ته عرض مو داسې لرو چې دغه ځای کې کوم کارت چولی شوی دلته کسان اوسي دلته خپل صدقات نظرات پیش کړي. ټیک شو صاحب بس کړه دین علاوه مو سلام پیش کوو ټولې کورمې ته چې چوک دي انشاءالله مو دوی نه امید لرو چې هغه د مرکز مضبوطۍ دپاره مرکز جوړولو کې د خپل حصه واخلي. دا یوه موقع وي دا موقع مرکز به جوړیږي مرکز به جوړیږي دا د امام دار دی دا د بیبي دار دی دا پتې کېږي نه دا خوشقسمت هغه چوک دي چې هغوی ته دا موقع میلو شي چې هغه خپل مال هغه کې خرج کړي د امام حسین دار کې خرج کړي دا مو ته خدای یوه موقع راکړي د خپلې موقع نه پکار دی چې ټول قوم پیدا واخلي. السلام علیکم.